ستړی مشه نازول. نن زه په ډیره مهمه موضوع باندې خبره کوم او دا موضوع افغانستان او په افغانستان کې ممکنه خانه جنگي جوړیږي د هغې دپاره ځینې داسې آثار ښکاري او ځینې چې دی نو نړیوال طاقتونه داسې دي چې هغه افغانستان بیا د جنگ میدان جوړوي، شور او شر سره مخامخ کوي. نو په دې موضوع خبره کوم کیدای شي ضرورت و نو پکې زه اردو او انګریزي هم ووایم، ځکه چې کم پالیسي ساز دي نو هغې ته خبره ورسېو. دا د ویلاګ دورانیه هم کیدای شي چې لږ زیاته وي، ځکه چې دا خبره ضروري ده. په دې ضروري خبره چې کله خبره کومه د ګران ملګري رحمت شاه سایل د شعر نه به رسمي شروع وکړمه. د افغانستان د افغان خاوره باره کې سایل وایي چې چا پې بلوسه ونکړه او چا پکې سر ونخو، چا پې بلوسه ونکړه او چا پکې سر ونخو، څومره بېوسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې. د افغانستان خاوره دا منطقه چې ده نو دا په مختلف حوالو باندې ډېره زیاته اهمه ده او د افغانستان دا اهمیت چې دی هغه د افغانستان دشمن جوړ شوی. افغانستان په نړۍ کې په یو داسې خطه کې منقطه کې واقع دی چې په هغې د نړیوال طاقتونو د سیاست، د اقتصاد او د جنګونو فیصلې کېږي. هغه یو داسې اهم مقام دی. د دغې د وجې نه تل عمر په تاریخ کې افغانستان په شور و شر کې پاتې دی. په څه نه څه شکل باندې په افغانستان د برای راست قبضې کوشش شوی دی او په څه نه څه شکل کې خپل پلویان چې دي په افغانیانو باندې مسلط کړي شوي دي. که تاسو وګورئ نو دا هڅه انګریز کړې ده، که تاسو وګورئ نو دا نیټو امریکې دا هڅه کړې ده، که تاسو وګورئ نو شوروي دا هڅه چې دا نو کړې ده افغانستان ته نیغ په نیغه د راتلو، په افغانستان حملې کول، افغانستان قبضه کول. او د هغې نه علاوه څه ته چې موږ پراکسیز وایو یا د خپلو پلویانو په ذریعه، خو بهرحال افغانستان چرې هم دې ته نه ده پرېښودلی شوې چې په دې خلکو کې اتفاق او اتحاد راشي، سرونه یې خلاص شي، روښان فکر شي، وطن دوسته شي او بیا د افغانیانو د نفسیات او د هغې د ځینې کمزورو او مجبورونه، شخصي کمزورو او مجبورونه طاقتونو پیدې اخیستلي دي. دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان په چور چور کولو کې د پردو نه زیات د خپلو افغانیانو لاس دی. دغه څه خلک چې دي نو هغه ډېر ښکاره د ډالر او د روبل په ګټه کې لګیا وو او د هغې لاندې چې کوم خلک وو هغې ته یو نظریاتي بنیاد او یو اساس ورکړی شوی دی. خو دا ټوله لوبه چې دا همیشه په افغانستان کې په پیسو شوې ده، ځکه خلک دا وایي چې پښتون چې دی هغه پیسې ته د ټینګې نه ده. پښتانه تاسو مې زه مې نو دا خبره منل پکار دي. را به شمه اوس دې خبرې له چې نوي حالات څه جوړېږي. یو خوا چې دی نو صدر ډونلډ ټرمپ د امریکې صدر باګرام ایربیس په باره کې خوله اچولې ده او هغه وایي چې په هر قیمت باګرام ایربیس چې دی نو دا امریکې ته پکار دی او موږ به اخلو. د بل طرف نه د طالبانو لخوا ډایګیزه خبره شوې ده چې باګرام ایربیس چې د افغان خاورې یو انچ به هم موږ چاته ورنکړو. د مولا عمر زوی مولوي محمد یعقوب صاحب چې د افغانستان وزیر دفاع دی هغې ډېره ډاګیزه خبره کړې ده او ویلي دي چې د امریکې طاقت، د امریکې تکبر، د امریکې ټکنالوژي هغه د افغانستان په چوکونو کې د عبرت په شکل ځای په ځای موږ ودرولې دي. 20 کاله جنګ موږ دې له نو کړی چې موږ به امریکې ته ټیټېږو. افغان خاوره زموږ خاوره ده او د دې سالمیت بقا زموږ ذمواري ده
او دا خبره به چاته هم په دې خبره باندې اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د افغان دولت د طالبانو د عبوري حکومت یو ډېر ډاګیز او سخت موقف او دریځ دی او هغوی په دې خبره کلک ولاړ دي. څومره چې طالبان کلک ولاړ دي نو هغومره صدر ډونلډ ټرمپ چې دی نو هغه وایي چې د انکار په صورت کې به زه افغانیانو ته وښیم چې د دې حیثیت څه ده، زه ورته خپل طاقت وښیم. ډونلډ ټرمپ یې غواړي باګرام ایربیس، طالبان یې نه ورکوي. اوس باګرام ایربیس کې څه داسې خبره ده، صدر ډونلډ ټرمپ دومره عجیبه سیاستمدار دی، دونه عجیبه صدر دی، داسې عجیبه شخصیت دی چې د هغه په باره کې څه پیشګویي کیدی نشي. بعضې خبرې چې هغه دولتونه ځان سره ساتي صدر ډونلډ ټرمپ یې ښکاره وکړي، او کوم بعضې خبرې چې ښکاره کولې هغه نه کوي، ځان سره یې ساتلي. ډونلډ ټرمپ یو خو دا ده چې روس چې دی نو هغه د یوکرین نه نښه لري، او روس چې دی نو په یوکرین کې ښکاره ده چې ګټه کوي، او یوکرین لګیا دی د بیلات طرف ته. یوکرین سره اروپا ولاړه ده، نیټو ولاړه ده، یورپین یونین ولاړه ده. هغې د ماضي یری روس سره دي، او د یوکرین غورځېدل یا شکست یورپ د خپل سیکورټي لپاره ډېر لوی چیلنج کوي. د دغې نه مخکې چې دی نو صدر ډونلډ ټرمپ په ښکاره ټکو کې یورپ ته ویلي دي، نیټو ته ویلي دي چې تاسو پوه شئ او ستاسو خپله دفاع پوه شئ. امریکا نور $1 چې دی په دې مد کې خرڅ کول نه غواړي. یو قسم لا ډونلډ ټرمپ چې دی نو د نیټو نه لا تعلقه شو په یو داسې وخت کې چې نیټو کم ضرورت له جوړه وه د روس تیارې د یوکرین په شکل کې خبره مخې ته راغله. یورپین یونین په هیڅ صورت باندې روس ته اوږه نه ښکته کړي، او هغوی هر حد پورې تګ ته تیار دي. او په یورپ کې د جنگ په حواله باندې ایلوکیشنز، پوجي، ملیټري، هارډویر، سافټویر، هیومن ریسورس، لایحه عمل، ملګرتیاګانې یورپ د روس په حواله باندې یو دریم نړیوال جنگ ته تیار دی. روس سره د مرکزی اسیا، د سنټرل ایشیا، د منځنۍ اسیا څومره ملکونه چې دي نو دا پلویان دي روس سره. باګرام ایربیس یو هغه ځای دی چې د دلته نه په روس باندې او د روس په ملګرو د سنټرل ایشیا په مختلفو ملکونو باندې د هغې خلاف جاسوسي، جنگ، غزار، هر قسمه عملیات د باګرام نه کیدی شي. یو د باګرام اهمیت چې دی نه هغه دغه جوړېږي. دویم دا ده چې د باګرام د سینې لاندې د چین چې دی څومره ایټمي تنصیبات او تجربهګانې دي، او هغه فیلډز دي چې چېرته هغې ایټمي تجربې کوي، او دغه شانتې د چین باندې غزار، د چین جاسوسي کول، خاص کر د هغه په پوج باندې او په ایټمي ټکنالوژي نظر ساتل، دا هم چې دی ډېر په ښه طریقه د باګرام ایربیس ته کېږي. دغه رنګې باګرام ایربیس چې دی نو ایران هم چې دی نو د هغې نه د سینې لاندې دی، او په ایران هم عملیات یا غزار یا جاسوسي چې دا هغه د باګرام نه ډېر اسانه کېږي. دې سره سره همدغه افادیت د امریکایانو دپاره د باګرام د پاکستان په حواله هم جوړېږي. پاکستان سره که په راتلونکي وخت کې د امریکې یا د نیټو یا د یورپ دغه شانتې څه خبره راځي نو باګرام ایربیس د جاسوسۍ دپاره، د عملیاتو دپاره او د عملي جنګ دپاره یو مناسبه مورچه ده. په دغه وجه باندې چې دی نو امریکا یا ډونلډ ټرمپ باګرام ایربیس په هر صورت غواړي، او نن هغې په دې خبره باید خفه وي چې موږ افغانستان پرېښولی دی یا باګرام باندې موږ یو فیصله کړې ولې ده. اوس هم چې دی نو هر میاشت پټ په پټه افغانانو ته بلا ډېرې ډالرې چې دي نو هغه روانې دي د امریکې نه، او د طالبانو حکومت د امریکې هم په دغه ډالري امداد روان دی. عجبه شانتې پالیسي ده، په دې هم سړی نه پوهېږي چې دا ډالر طالبانو له ولې ورکړي. دا اهمیت که د امریکې دپاره دی نو دا اهمیت په دې منطقه کې د روس، د سنټرل ایشیا، د ایران، د چین او د پاکستان د ټولو حساسیت همدغه دی، او د افغانانو هم دریځ دی.
اصل خبره زما په خیال هغه وخت کې جوړه شوه کله چې د پاکستان د سعودي عرب حکومت سره یو دفاعي معاهده وشوه او دا خبره ډاګیزه کړې شوه چې په سعودي عرب باندې حمله به په پاکستان حمله تصور کیږي او په پاکستان حمله به په سعودي عرب حمله تصور کیږي. دا ډېر لوی ډیولپمنٹ دی. کوم دغه معاهده چې سعودي عرب سره شوې ده په نږدې ورځو کې به په دې کې نور عرب هیوادونه هم شاملېږي. نو یو لحاظ سره دا سعودي عرب یا د عرب ملکونو غونډه سکیورټي چې دا هغه پاکستان ته حواله شو. د دغې سکیورټي په حواله معاهدې امریکې سره شوې وې او موجود وې، خو د اسرائیلو په قطر حمله چې دا هغې سعودي عرب او عرب ملکونه په دې خبره د هغې سرونه خلاص کړل چې دا معاهده بیکاره معاهده ده او د اسرائیلو خلاف چې دی امریکا چرم زموږ تحفظ نه کوي. هغې د متبادل په طور پاکستان ته راغلل. صدر ډونالډ ټرمپ یو کاروباري سړی دی او د هغه په ګټه تاوان باندې نظر وي او هغه وایي چې زه یو ماسټر ډیلر یم، زه ډیل چې دی نو هغه زما نه ښه څوک نشي کولی او هغه بزنس اورینټډ یو کس دی. د عربو ملکونو سکیورټي د امریکې نه تګ یا د امریکې په ځای په پاکستان انحصار دا د امریکې دپاره د پیسو ټکو په حواله، د اثر و رسوخ په حواله، د انا عزت په حواله باندې چې دا نو دا یو ناخوښه خبره ده. اگر چې دنیا د یک قطبي دنیا په ځای باندې د یونیپولر په ځای باندې بایپولر دنیا ده. چین یو نوې طاقت مخې ته راغی، روس دی، چین دی، پاکستان دی او ورسره نور هیوادونه دي چې دا یو ځان له طاقت جوړیږي او کرښه راښکلې شو. او د چین پرونی د جنګ په حواله باندې د ایټمي هتیار او د میزایل په حواله باندې په ډوبي ځل باندې هغې چې کوم میزایل ته 61 نوم ورکړی دی چې کوم 80 نیوکلیر وار هیډ او یو هایدروجن چې دی نو هغه بم چې دی نو هغه وړي او هغه په زرګها کیلومیټره مزل کولی شي او هغه چا قابو کې نه راځي او په 6 منټه کې هغه خپل هدف ته ځي. یعنی چین دا هم وویل چې زه بړیا یا روزګار په خپل ځای خو زه هر قسمه جنګ ته هم تیار یم. زما په خیال صدر ډونالډ ټرمپ هر څو پاکستان ته رانږدې شو، د انډیا په مقابل کې پاکستان واغېسته، زموږ تعریفات کې دلته چې دی نو د ریر ارت منرل یو ډېر روان دی، خو د دغې ټولو ګټ وټو د ښه تعلق باوجود هم چې دی نو دا کوم ډیولپمنټ سعودي سره چې شوی دی نو دا به د امریکې دپاره د دې هضمول چې دی نو ګران ښکاري، اگر چې ښکاره رد عمل یا انتقامي خبره مخې ته نه راغلې. ټول زما په خیال هغې دا کوي چې باګرام ضروري غړي د پاکستان دپاره د روس او د چین او د ایران نه زیات د پاکستان دپاره. د هغې وجه دا ده چې دا کوم معاهده چې دا نو ګریټر اسرائیل چې کومه منصوبه ده د جیوز د یهودو او هغه عظیم اسرائیل چې جوړوي نو هغه چرته جوړوي په مریخ او په سپومۍ کې نه جوړوي، د عرب ملکونو په دغه ځمکه یې جوړوي او بېلابېل ملکونه په هغې کې شاملوي. یعنی دې کې څه دویمه خبره اوس پاتې نه ده چې دا عرب ملکونو بقا ته ډېر لوی خطر پېښ دی، هغه د مرګ او د ژوند په برید ولاړ او د اسرائیل مخې ته که کومه دیوال راځي، رکاوټ راځي، هغه به پاکستان. نو لہذا پاکستان دا وخت کې د اسرائیل له ټولو نه غټ دشمن دی او د اسرائیل او د امریکې چې کوم ارتباط دی، کوم تړون تعلق دی، هغه ښکاره دی. په دغه وجه باندې به د ټولو نه اول اوس علاج چې دی نو اسرائیل او امریکا غواړي د پاکستان او نیټو یورپین یونین په دې حواله باندې د چین او د روس سره د اړیکو په حواله باندې او د عرب ممالک د څومره ډیولپمنټ چې کېږي نو دا د روس ملګرتیا هم چې دی نو یورپ ته په خپل ضد ښکاري. یو قسم له مغربي دنیا یورپ، امریکا او اسرائیل چې دی نو دا یو ځای شوي دي او د دې ټولو دشمنانو خلاف د ټولو نه مضبوطه مورچه باګرام ایربیس دی او خاص کر د پاکستان. اوس باګرام ایربیس د څنګه محفوظ ساتلی کېږي او امریکایان به دې لپاره څه کوي. د افغانستان دولت په دغه تېرو ورځو کې څو فیصلې کړي دي
هغلته د بشري حقونو په حواله باندې د زنانو د تعلیم په حواله باندې هغلته خو د دنیا اعتراضات په خپل ځای وو خو لیکن دغه تېرو ورځو کې چې دی نو هغلته په شعر و شاعرۍ پابندي ولګېده هغلته 18 مضمونونه داسې وو چې هغه د تعلیمي ادارو نه لرې کړي شو او د 900 شل کم 900 کتابونو باندې پابندي ولګېده په دغه کتابونو کې یو سل څلوېښت کتابونه داسې وو چې هغه زنانو لیکلي یعنی افغانستان دې وخت کې چې کوم مستمل نړیوال معیار دی د بشري حقونو د زنانو د تعلیم د فنون لطیفه د هغې هغه اخري حدونه چې دي هغه د طالبانو دولت چې دی هغه کراس کړي دي او کومې پابندۍ چې هغې ولګولې هغه په دې موجوده سیولایز دنیا کې چاته هم قابل قبول نه دي نو یو خبره خو تاسو ذهن کې دا کړئ دې سره دغه تېرو ورځو کې چې کوم افغانستان یو سلطنت یو ریاست یو دولت پاتې دغلته خلق موجود دی دغلته پرچم نظریات موجود دي دغلته افغان ملت موجود دی دغلته پښتونستانیان موجود دي هغلته مترقي افغانیان موجود دي پښتنو نه علاوه ازبک دي تاجک دي هزارګان دي د افغانستان عام ولس چې دی نو هغه نه طالب دی نه هغه شانتي مذهبي دي یو قوم پرستی یا روخان فکری یا چې دی نو د ګس لاس سیاست ته سوشلیزم کمیونیزم ته جوکاو چې دی نو شته یې په افغانستان کې دغه قوتونه او طاقتونه موجود دي بیا په افغانستان کې چې کله هغلته ریاست موجود هغلته سرکاري افسران هغلته استادان استخباري چې کوم ایجنسۍ وي سکیورټي ادارې وي بیا فوج په افغانستان کې هر وخت کې پاتې دی بیا په تېرو شلو کالو کې د امریکا نیټو لاندې د افغانستان یو فوج جوړ شو دا جدا خبره ده چې هغه فوج تسلیم شو طالبانو ته یو ورځ یې مونږ ته هغه به د اشرف غني یا د فوج چې هر څه پالیسي وه څنګه چې 9/11 نه پس امریکایان افغانستان ته رالل او طالبان توره بوره ته وختل بغیر د جنګ هر څه پرېښودل چې بغیر د جنګه چې دی نو دغه افغان فوج مرسو پرېښودو دغه هم طاقتونه موجود دي هغلته نه ډېر مؤثر د فوج بعض جنرالانو چې دی نو په درې ورځې اګاهو یوه خبره کړې ده او هغې وویل چې طالبان نور د برداشت نه دي زموږ واره واره طاقتونه چې دي نو هغه موږ رایوځای کړو نو د افغانستان کې داخل د افغانستان کې د طالبانو په ضد چې ما وویل نو دغه طاقتونو هم یو بیدارۍ اخیستی دی ورسره تحریک طالبان پاکستان دی ورسره داعش دی ورسره نور جهادي قوتونه په افغانستان داخل کې موجود دي په هغې کې د اسامه بن لادن ملګري د هغې د تحریک بېلابېل جهادي ګوندونه بیا بیله بلوچستان لیبریشن آرمي دغه ټول طاقتونه موجود دي اوس د افغانستان د داخل نه چې کوم دراندازي پاکستان کې کیږي او بار بار پاکستان په هغې باندې چې دی نو رد عمل هم کړی دی سفارتي طور باندې او سیاسي طور باندې هم او پوځي طور باندې هم او د افغانستان دولت هم ویلي دي چې موږ به د پاکستان پر ضد څه کوو خو د هغې باوجود څومره عملیات چې په پاکستان کې کیږي هغه 100% باندې په سلو کې کم سے کم 95% چې دی د افغانستان کېږي 15% چې دی هغه د ایران نه کېږي بیا د هندوستان هم د پیړو راسي په افغانستان کې تعلق اړیکې بیا په تېر دور کې د هغه 19 کونسلګرۍ بیا د را هغلته فعالیت موجودګي او هغه نن هم چې دی نو د طالبانو د حده پورې د افغان طالبانو د حده پورې په دغه ریاست کې را چې دا یو خپل اثر رسوخ لري نو د پاکستان په ضد عملیات کېږي ولې کېږي په فاینل انالیسس کې تاسو وګورئ نو نظریاتي طور که هغه القاعده ده که هغه داعش دی که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه افغان طالبان دي نو نظریاتي طور په اخري انالیسس کې دا هم یو خلک
یو سوچ دی، یو ملګری دی، یو هدف دی. ځنې معمولی پروي اختلافات د دي، یو خو دا یو خلک دي. بل که چرته طالبان د پاکستان په ضد چې عملیات کیي او دا یې خلکو سره په داخل د افغانستان کې سختي کوي، نو د طالبانو دغه دولت په ظاهر مضبوط ښکاري، خو هغه دومره مضبوط نه دی. نو که دا ټول جهادي قوتونه شریک شي او دا طالب حکومت په ضد ودرېږي، نو طالب ته په اندرون داخل د افغانستان کې مسله جوړیږي. نو د نظریاتي هماهنګۍ نه علاوه طالب دا قدرت نه لري، دا طاقتونه شته. اوس یو خوا دغه طاقتونه لګیا دي رايوځای کېږي د طالب خلاف، بل طرف ته خلک پرچم افغان ملت عام ولس روښان فکره د افغانستان نور چې دي نو افغان قامونه چې دي ازبک تاجک، دا یو الاینس چې دی نو دا جوړیږي. اوس دوه آپشنز چې دي نو هغه دپاره د امریکې دپاره یا د نیټو دپاره د یورپ دپاره موجود دي. آیا داعش یا دغه جهادي طاقتونه د طالبانو په ضد باندې په لاس کې طالبان کوي؟ بل آپشن هغې سره دا دی چې آیا د دغې مذهبي خلکو د دې په ضد باندې دغه روښان فکره قوم پرست قوتونه چې دي هغه فعال کړي. اوس د افغانستان ځمکه هم جنګ ته تیاره ده، د افغانستان خلک هم په جنګ کې لوی دي، تجربه لري. خبره دغې خلکو ته د وسلې او د پیسو رسول، د وسله او پیسه ورته امریکا او اروپا رسولی شي. نو دغه غیر فعال قوم پرست یا متحرکي خلک چې دي هغه هم فعال کیدی شي. دغه جهادي خلک چې دي نو دا هم رايوځای کیدی شي طالب والو دپاره، په طالب د دبو راوستو دپاره، د باګرام د غوښتلو دپاره. باګرام طالبان به ورنه کړي، چرې به هم ورنه کړي. د هغې به هغه موقف وي کوم چې په اسامه بن لادن ټول هم داسې تاریخي ته ورنه شي. د هغې افغانیت، د هغې مسلمانیت او تاریخ ته به خپله غاړه خپل مخ طالبان چرې هم تور نه کړي، ځانونه به مړي کړي، خو دا به ورنه کړي. نو لہذا یو پراکسي وار به جوړیږي، یو نوی محاذ به جوړیږي او ډېره زیاته د موازن دنیا دپاره دا خبره موجود ده چې هغه د طالبانو په ضد د زنانو یا د بشري حقونو دغه څیزونه راواخلي، هغه بانه جوړه کړي. افغان دولت په هغه شکل کې تسلیم شوی نه دی. افغانستان ډېر زیاته کوشش وکړه او هغه کوشش دا وکړه چې د دې جنګ نه ځان بچ وساتي. لکه تاسو وګورئ په غزا باندې څه ښکاره موقف یا دریځ چې دی هغه د طالبانو د حکومت نه راځي. د اسرائیل په ایران باندې د حملې چې دی نو هغه هم څه ښکاره دریځ یا حکومت په نظر نه راځي. په قطر باندې د اسرائیلو د غوزار چې دی نو هم څه ښکاره دریځ او موقف نه راځي. دا افغانستان روان هم چې دی نو د ایران په تیلو باندې دی. بهر حال په افغانستان کې بدلون چې دی نو هغه راتلونکی دی، د طالبانو حکومت د منځه تلونکی دی. او زما په خیال دغلته د روښان فکره متحرکي او قوم پرستو حکومت په جوړول چې دی د امریکې مفاد کې ده، ځکه چې دغه حکومت به په غاړه کې اچي د پاکستان د دولت په پښتونخوا کې هم او په بلوچستان کې هم. بلوچ علیحدګي یا لیبریشن آرمي یا ازادي غوښتونکي طاقتونه، دلته قوم پرست خلک بیا خاص کر پخواني قبایل چې چرته بمبار کیږي، فوجي اپریشنونه دي، یو قسم لا د اعتماد یو ډېر لوی نشوالی او کمی دی. نو افغانستان کې به دي دغه تبدیلي راولي او دغه تبدیلۍ سره به د پښتونخوا او د بلوچستان کې هم د زیاتر اکثریت او زموږ چې کوم جوختې تړلې علاقې دي ډیورنډ لاین سره، دا به پلویان جوړیږي. یو قسم لا افغانستان بیا واپس روان دی د یو مترقي افغانستان طرف ته. خو دې ځله به دا ترقي د مارکسیزم یا د سوشلیزم یا د روس نه وي، دا به د امریکې لیبرلیزم هم نه وي، دا به د افغان ملت په حواله باندې افغان به د قوم پرستۍ لاندې راولي امریکا او دومره کومک به کوي چې په دې منطقه کې به د دې پښتنو نه یو بل د اسرائیلو شانتي قوت جوړي او د ځان دپاره به استعمالي، کوم چې بینهی په ابتدا کې د نیو ورلډ آرډر کې یو سوچو. زه دا نظر لرم، زه غلط کېدی شم،
دا زما تجزیه بالکل لکه د خپل سوچ مطابق ده. ضرور پې خبره وکړئ. ډېره مننه. تاسو خپرونه وکړه. اجازه غواړم. الله